بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو، علاقه تخبې او په تخبې کې بیا چې دا کوم کلی دی، کاکاجي نه به تپوس کوم. هغه کاکاجي په کټ کې ناست دی، بیمار دی. د وړوکوالي نه دوی ته یو مسله وه، یو بیماري ده ورته. هغې والي سره به دوی څه خبرې اترې کوي. غربت دی، بېوسي ده په دې کور کې. دغه ماشومان راشي، بچي ټول راشي، راغونډ شي، شابه شي. دغه ماشومان بچي دي. کاکاجي وایي چې مخکې به مې چینچي چلوله، اوس د مزدورۍ نه وتی یم. په دوی باندې ډېر سخت ازمیښت دی د الله تعالی د سایډ نه، امتحان دی. دغه امتحان دوی سره سم په موږ او تاسو هم دی، په هغه خلکو دی چې کوم سرمایهدار دي، جاګیردار دي. الله پاک له مال حال عزت دولت شهرت د دې دنیا ورکړی دی. نو هغې ته به ښایو دغه کاکاجي په سکرین بیا راولو چې دغه کاکاجي د تخبې سره تعلق لري. تخبې کې غټ سرمایهدار خلک دي، هغوی ته به د دوی دا فریاد نه معلوم، خو ښایو ورته نن په سکرین راولوی د دوی دغه فریاد، دغه جړه، دغه چې کوم ازمیښت سره دوی مخ دي، دغه دوی ته به شیشه تاسو ته نن ښایو، موږ سره اوسئ. کاکاجي دا راته ووایې ستاسو نوم څه دی؟ زما حنیف الله نوم دی. ستاسو دې ځای ته څه وایي؟ زمونږ دې کلي ته سرحد کالونی وایي. سرحد کالونی. سرحد کالونی. تاسو ته چې دا مسله څه وه دا راته ووایي؟ دا زما دا خو د بچپن نه لکه په وړوکوالي ماته شوې ده، خو بیا ما به دا ټن مې نه واله تر تقریبا 17 سال 18 سال ما په پنډۍ کې رکشه وچلوله، او هلته کې به لکه سینه مې خرابه شوې وه، نو لکه بیا د ټي وي هسپتال ته م لاړم، او هولي فیملي هسپتال ته م لاړم. او هلته کې چې ما ټسټونه میسټونه وکړل، نو لکه ټي وي خو مې نه وه، خو لکه هغه ډاکټر یې ماته وویل چې ستا د زړه مسله کېدای شي بل څه نور څه دغه نشته. خو بیا هم لکه ما خپل محنت په مې کاوه، خپل محنت مې کاوه، خپل محنت به مې جاري ساتو. نو بیا پروس کال ما باندې لکه ډېره زیاته سخته شوه، نو لکه اختر کې نو هغه چې بیا ډاکټر ایکو وکړه، دغه ما دا زړه پړسېدلی و، د زړه مسله راته پېښه شوه. نو هغوی ما باندې بیا لکه دا وزن یې را باندې بند کړو، او یو سیز کې مالګه، یو سیز کې مالګه نشته که نه، لکه یا روټۍ کې مالګه یا ترکارۍ کې یو سیز کې مالګه استعمالوم، یو سیز کې مالګه نه استعمالوم. مریض یې په یاد کو، کار یې در باندې او کار یې را باندې بند کو. نو بس دا د الله طرف نه یو ازمیښت دی. الله دې به تاسو اسانه کړي. علاج روان دی ستاسو زړه چې کوم مسله ده؟ بس علاج دغه دی چې لکه ډاکټر له ځم راځم که نه داسې پرمننټ علاج نشته؟ کله ځم جي، د پیسو نه لکه دغه دی که نه، نو چې پیسې راشي خو بس علاج دی. اوس ما دا ورکوټې زوی لکه تقریبا یو 15 ورځې مخکې دا لکه دا برنډه چې را پرېوته، د دې دویمه ورځ د ما دا زوی لکه ډېر زیات بیمار شو. په جنازه کې ناست یم، لکه ما ته خپلې پیسې نه وې، زما خوری ولګېدو. هغه له یو دوکاندار 15,000 روپۍ ورکړې، هغه علاج ته یې بوتلو. نو علاج کې لکه دغه زیات علاج چې سرکاري وشو، لکه اکسرې نه، خو د هغې باوجود هم لکه هغه د بل دوکاندار نه پیسې قرض کړې وې 15,000 روپۍ وې، نو خو لکه هغې کې 8,500 ولګېدې، او باقي بیا لکه هغه دوکاندار چې کوم ماشوم بیمار وغه هغه او دغه ماشوم د څومره عمر دی؟ دغه ماشوم چې دی نو هغه د 15 میاشتو دی، او هغه د 15 هغه علاج اوس روان دی، او دغه علاج بس هلته کې چې ورته څه دغه کړي نو د دې اتوار په ورځ باندې به اوس بیا ډاکټر ته ښایو که نه. پیسې شته ډاکټر له چې ځئ د اتوار په ورځ؟ نو بس قرضدار به کوو، نو کوشش به ولا کوو. نو نور خو داسې بچي دي ټول ماشومان دیاړۍ دیاړۍ نه دي. کور والا هم څه کار کوي؟ او کور والا چې ده نو هغه دلته کې یو پبلک سکول دی، په هغې کې لکه خاله ده 15,000 روپۍ میاشت وله ورکوي. بس دغې ته کاته دي؟ دغې ته کاته دي. بس 15,000 روپۍ میاشت نن سبا وخت کې کار کوي؟ دا تېر شوي بیلونه موږ نه دي داخل کړي، لکه دغه د ګیس ته څه خو پته نه لګي، وایي دا بند خو نه، خو لکه دا واړه مې بره تلي وو، لکه دغه پلار کاره، نو لکه 15 ورځې خو آلریډي دغه ګیس بند و. نو هغوی چې دا دوباره ریډینګ واخیسته، نو وایي لکه دا نه دی چلولی شوی. نو ما ویې موږ خو کور کې بس صرف زه ومنو، ما ویې زه کور کې خو صرف زه ومنو، لکه ما په ګیس زه خو یو پیاله چای څکم، هغه ما اکثر دا ګاونډیان نه وړي، لکه په خپله نه دغه کومه. نو هغه میټر یې ایسته دغه کو، ویل دا میټر لکه ویوړو بلې بیا دغه د بجلی بیل د ما یې خوری دی، نو هغه ته مې هغه وایي چې ما داخل کړی دی. نو اوس پته نوره د کور خرچه، جامه پیزار، اوړه غوړي چیني دغه که زه دا ووایم چې لکه د عقل په نسبت شي که نه، چې زما د ښځې دغه تنخوا ده یا زما دغه روزګار دی، مخکې به مې د خوري سره ټکه پکه روزګار کوو، لکه هغه به ما له دیاړي راکوله، لکه د پروټو کار و، لکه هغې کې وزن مزن نه و. نو لکه اوس خو ته د کاره وتې، اوس لکه په دغه 15,000 روپو ته م کاته دي، نن سبا در باندې تېرېږي څه کور مړه شته؟ یاره چې
چې رښتیا راته ووایم نو په پرون یو کس 1000 روپۍ رالېږلې نو په هغې باندې ولګېدم یو تروړه مې راوړه هغه زما کلاس پیلو دی د دې ګلنظر حاجي صاحب زوی دی لکه په اختر کې لکه په دې روژه کې ما سره لکه هغه یو 2000 روپۍ امداد کړی په هغې باندې مې خرچه مرچه دغه کړې وه څه داسې دلته کې دې کلي کې نور داسې څه کسان مثلا دي اکثر دا راته وایي چې ستاسو دغه یو ماشوم په چپړه چې کومه په خپو هم شلېدلې وه باقي د دې وړو چې کوم جامه پیزار دي دغه څه غواړي اختر را روان دی یو څو ورځې اختر ته واړه څه واړه خو لکه جامې او پیزار غواړي خو ما ورته وویل بچیه چې که څه راله لاس له نو انشاءالله چې درته به والو کنې زه په خپله باندې شلېدل یم په خپو کوم او زړه م اغوستی شم خو دا واړه دي لکه د دې واړه خفه کېږي نو په دغه وجه باندې لکه کتونکو ما د ماشوم د چپړې ذکر وکړو نو دا هغه چپړه د ماشوم په خپو دا بل هم شلېدلې ده جامو ته که وګورئ نو د ملیشې جامې د موږ سپینې کپړې اچولې دي او را دې خوښه بچیه او په دې سپینو کې دومره تنګ شوي چې ګرمي ده سمه بې نهته ګرمي ده او هغه ملیشه هغه ټاټ اغوستی دی نو د دې ماشوم څومره ګرمي کېږي چپړې شلېدلې دا چپړې به په 100 روپۍ د ماشومانو چپړې په 80 روپۍ کېږي نو چې چپړې دومره پورې به د کاکاجي چپړه هم شلېدلې ده چې چپړه یو کور کې څوک نشي اخیستی ماشوم له هغوی له به جامه پیزار وړه چې چیني غوړي د کمې راوړي په دې کور ډېر سخت ازمېښت دی ستاسو مرسته ډېره ضروري ده او را روانه اختر دی قرباني به کوئ نو دا هم یو قرباني ده چې دې کاکاجي سره ودرېږئ داسې مرسته وکړئ د ماشومانو له جامه پیزار والئ دوی سره دغه علاج کې مرسته وکړئ ځکه چې په ورځ د قیامت به موږ نه الله پاک تپوس کړي کاکاجي دا راته ووایه ستاسو سره موبایل شته او زما سره خو داسې موبایل نشته خو لکه د کور والا دی هغه موبایل نمبر دی وایه 0301 58 35 854 یو پیره بیا وایي 0301 58 35 854 نمبر هم ساتئ انشاءالله زموږ چې کوم مسافر ورونه دي کوم په بهر ملکونو کې دي کوم په پاکستان کې داسې پښتانه چې په پښتنو باندې ړسېږي دغه ماشومانو ته د هغوی ګوري ځکه ډېره زیاته ګرمي ده په کاکاجي هم د خولو ځای نشته په زما په دې کپړو باندې خولې دې ماشوم دې کپړو ته وګورئ نو دومره ګرمي شوي دومره ټمپریچر د کیمرامین هم مکمل خولی دی نو ډېر زیات بدل دی دوی سره مرسته ستاسو ضروري ده نمبر په سکرین ښکاري پښتنو په تخبې کې اوسېږي اډرس یې تاسو له درم کو نمبر یې په سکرین چلیږي د نظیر بھائی ډېره شکریا ادا کوو چې دا کور یې موږ ته ښودلی او راغلو هغوی په دې ګرمۍ کې موږ سره ټیم ویستو نو ډېره مننه نظیر بھائی ستاسو او د دوی سره مرسته ستاسو ډېره ضروري ده دغه کور یو نظر درته ښیم بس بیا دغه راغونډو پروګرام نو که څوک دوی سره مرسته کوي په سکرین نمبر ښکاري کیمرامین د دوی دا کور تاسو ته وښي همدغې سره اجازت خپل کوربه جلال صافي له ورکړي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښه ادبات او بریالي اوسئ د الله په امان